ګرانو کتونکو زه وحید خان تاجک یم او دا زما ملګری زمونږ محترم شاه خالد صاحب دی او ده یو قصه کړې ده د قائد اعظم بابا د پیدایش په ورځ باندې او ډېر زیاته وایرل روانه ده. زموږ نه ډېر خلک دا تپوس کوي چې بهی دا په کوم کتاب کې و، هغه کتاب راکړئ. او شاه خالد صاحب مې رانیولی دی، خبرې اترې به ورسره کوو. یا لکه اول ډېره مهرباني، اول دا چې قائد اعظم بابا لا روان دی که ورسېدو on the way دی لکه ریلګاډی روان دی، ریلګاډی لا روان دی. دا کسان وی دا وایي هغه خوشحال خان خټک ایکسپرس ته ختلی وی، دا ډېر سلو وی کومه سلو دی. بهرحال زه دا خو ګپ شپ و. ډېر تاسو به ګورئ کریټیسیزم کېږي او بار بار مونږ هم منشن کېږو، ځکه چې خلکو ته پته ده چې دا خو کولیګز دي. نو دا تپوس مانه اکثر ملګري کوي چې رد دی چې دا کومه قصه کړې ده کتاب مونږ له راکړه. نو ما خو ورته جواب دا وي چې بهی ما خو مطالعه پاکستان په نقل پاس کړی دی او که قائد اعظم بابا کتابونه لیکل وي یا فاطمه جناح لیکلي وي نو هغه مونږ نه دي کتلي. نو ما ته نه ده پته چې یاره په کوم کتاب کې دي او څه دي، خو دا قصه کوم کتاب کې ده، څنګه راغلی ده؟ دا خو اول خو دا ده چې دا ویډیو یو خو ډېره پخوانۍ ده، قریبا 3 کاله به کېږي. خو دا ویډیو چا کتلي نو په هغه ویډیو کې زه دومره موټه نه یم څومره چې اوس نری نری سمارټ سمارټ نو ویډیو مخکنۍ ده. صحیح شو. او بله خبره دا ده تاسو دغه خبره وکړله سورسز که نه چې څه شي نه م راغوستی دی. نو ظاهره خبره ده قائد اعظم زه خو زه نه یم میلاو شوی. ځینې پکې دا لیکي وایي دی خواته ناست او نه خواته ناست وم. خو دا ما 3 کاله ما تاسو ته وویل چې وشو دا ما کتلې وه یو بوکس کې هو آی ایم یا د نیشن وایس یا قائد اعظم سپیچز یو کتاب کې هم ده. او د دې نه علاوه دا ما داسې کتلې وه یو موټیویشنل سپیکر نه ما اورېدلې وه. نو میلاو شوی خو زه نه یم، خو چا نه مې اورېدلې ده. بهرحال هلته چې کوم سچویشن و هغه ټایم کې نو دا سکول دی او سټوډنټس ناست دي او سټوډنټس د 8م 8م 10م پورې واړه ماشومان دي. نو هغو ته د یو موټیویشنل لپاره او یو سټوري شوې وه او دا و چې دا د قائد اعظم هغه دور خبرې دي چې مطلب دا وکیل و او کیسونه به یې لړاوول. نو د هغه حاضر دماغي او د هغه لیډرشپ چې څنګه وکړل، لیډرشپ ته خو هغه بیا وروسته رالی، خو فلحال هغه اول دغه و د حاضر دماغي و وکالت چې کوم ژوند و. نو دغه کیسه شوې وه. ښه نو بیا کسان وایي چې هغه ښځه پولیسو ونیوه که نه؟ ښځه خو یې نیولې وه ښځه خو ما هسې سوچ کاوه مال چې دې کې خو ما 3-4 سټورۍ ویلې دي. نو مال زه به داسې کوم چې بله به ته روانه یم چېرې پارټ 2 یې مه رالې. هغه زما نه مخکې چا خېژولې ده پارټ 2 لکه د مخکې نه اویلیبل ده په انټرنیټ باندې. یا اویلیبل ده بالکل. ښه اوس راته دا ووایه اکثر دا هم خلک وایي چې د دې مطلب زه چلو سټوډنټس مخاطب دي او ماشومانو ته خلک د موټیویشن سټوریز کوي داسې چې هغه چالاکه شي، هغه حاضر جواب شي یا هغه موټیویشن ورته میلاو شي که نه. نو مورل اف د سټوریز چې قائد اعظم بابا چې کوم نو لکه یو خو جج ته ویل چې دا وګوره دې ګړۍ کې بل ټایم دی، دې کې بل ټایم دی، دې کې بل ټایم دی. او بله دا چې ښځې ته ووایي چې زه کون یم نه اورم او لیکلو کې راته راکړه. نو دې ماشومانو لپاره څه سبق و په دې کې؟ نو یو خو دا حاضر دماغي وه که نه، لکه مطلب چې تا ته څه دغه راشي نو یو مسله تا ته راشي، یو پېښه راشي نو ته به لږ د دماغ نه هم کار اخلي. یعنې هغه ورته وویل چې زه نه اورم نو هغې ته په پاڼه باندې واغېستل او هغه پاڼه ځان سره وه ثبوت یې واغېستو چې بیا منکر رانه نه شي. نو سټوډنټس ته اصل کې په دغه ورځ باندې موږ اصل کې په سنتي دغه باندې موږ خبرې کړې وې زمانه یې شو سیرت نبوي باندې موږ خبرې کړې او دغه شان په لیډرشپ باندې خبرې موږ کړې وې. نو هغوی موږ داسې ډیوایډ کړي وو، چا په یو باندې خبره وکړي چا په بل. نو بیا ما ته ویل چې ځه ته به 2-3 خبرې په قائد اعظم باندې وکړې، خو قائد اعظم په پالیټکس باندې به نه کړې، چې مطلب ته به په د هغه په لیډرشپ باندې خبرې وکړي او د هغه چې کوم وکالت ژوند و په هغه باندې به خبرې وکړي. نو داسې کیسه راغلې وه. صحیح ده. نو مطلب دا دی چې لکه په کار د سټوډنټس له چې هغه په ځای د دې چې لکه اوس خپله ونښلي جنګ جګړه کوي چې ته څوک یې چې ما نه دغه غواړې او
زور زبردستی کوي نو چې قانون پالو کی قانون پالو کی دغه خبره ده بالکل قانون تاسو پالو کوئ تاسو خیال دی خلک قانون پالو کوي جناب د اوس ورځې کې خو ډېر کم او بلکې نه پالو کوي که نه او پالو پکار کول ده پکار چې دي. پکار دی قانون پالو شي نو که موږ د قانون احترام کوو نو یو ښه معاشره به جوړوو او که قانون زموږ په نیز همدغه رنګې د جالو جال وي چې کمزوری دغه پکې نښلي او مضبوط یې شلی او تېوځي نو معاشره به همدغه رنګې ګډه وډی داسې ده بالکل همداسې. نو دا شاه خالد صاحب چې زموږ سره خبرې وکړلې وضاحت یې وکړو چې دغه سټوري چې کومه روانه ده دا اوسنۍ نه 3 کاله پخوانۍ ده او دوه درې کتابونو نومونه واخیستل هو آی ایم او د نیشن او د نیشن وایز او قائد اعظم سپیچز قائد اعظم سپیچز مې بي اوس په دې کې په یو کتاب کې لیدلې ده او وی چې موټیویشنل سپیکر نه ما هم اورېدلې ده نو وخت وشي بیا سړی نه هېر وي چې کوم کتاب و یا کوم دغه خو بهرحال یو سټوري وه او دوی ته یاده وه او نورو ته یې وکړله نو ستاسو مرضي ده کوم رنګ ورکوئ جو ورکوئ نو